شپ کې شاه صاحبي چې ما وایا بالکل قدرمنو غږ تاسو اورئ د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.6 او دا مهال زه په مردان تعلیمي بورډ کې ولاړ یم کوم دی چې فرید خټک صاحب د بورډ محترم مشر چیرمین صاحب ولاړ دی اس ایل او هغه پروګرام دی شروع کړی یعنی سټوډنټس لرننګ آوټکم چې په هغې کې نوې زده کړې دغه زده کړه کوونکي یا طالب علمان یا سټوډنټانو ته ورکول شي د دې نه علاوه د مردان بورډ د دوی راتګ سره ډېر داسې ګامونه پورته کړي چې هغې کې خلکو او سټوډنټانو سره والدینو ته هم ډېر زیات اسانتیا میلو شوي نننۍ خبر یقینا چې ډېر زیات د خوشحالۍ دی او غدا دی چې کلم زمونږ نوی نسل تر دې جوګه شي چې یاره په نهم ټولګي کې داخله اخلي نو دغه رجسټریشن به د نهم نه تر 12 ټولګي پورې صرف یو پیریود دی کې به شخصي او گورنمنٹ یا د سرکاري سکولونو کې چې کوم خلک زده کړې کوي نو هغه به کوي د دې حوالې سره محترم چیرمین صاحب سره خبر کوو چیرمین صاحب د وخت راکولو ډېر زیات مننه یقینا چې ستاسو راتګ سره دلته تاسو هغه کارونه وکړه کوم چې د دې نه مخکې نه دي شوي دا د خلکو دی دا د خلکو په پیسو چلیږي او چې چونکې د خلکو په پیسو چلیږي نو د مین سټیک هولډر عوام دي خلک دي او د خلکو د اسانتیا دپاره به بورډ هر هغه قدم اوچتوي چې کم زمونږ نه کیږي او خپل ځان نه به زیات کوشش کوو چې موږ هغه ګامونه پورته کړو زمونږ ماشوم چې راشي دا په 9th کې د هغه انرولمنټ کیږي رجسټریشن کیږي په نهم ټولګي کې بیا نهم ټولګي نه پس چې کله دی لسم پاس کړي او کالج لیول ته لاړ شي یا هایر سیکنډري سکول ته لاړ شي نو د په فرست ایئر کې هم په فرست ایئر ټولګي کې هم د رجسټریشن کیږي نو موږ دا تقسیم ختمولو دپاره چې د ماشوم چې یو ځلې راغی دی په نهم کې رجسټریشن وکړو نو د بیا ضرورت پاتې نه شو چې دی په فرست ایئر ټولګي کې هم بیا رجسټریشن وکړي لہذا موږ دا پرون فیصله وکړه نن انشاءالله نوټیفیکیشن کوو چې د ماشوم به صرف او صرف په نهم کې به دی چې کم رجسټریشن وشي دا رجسټریشن به د په لسم کې هم وي په یولسم کې به هم وي او په 12 ټولګي کې به هم وي او دغه رنګې به دا رجسټریشن د سره رواني په دې باندې به بورډ کې به هم اسانتیا پیدا شي عوامو ته به اسانتیا پیدا شي والدینو ته به اسانتیا پیدا شي سکولونو ته به اسانتیا پیدا شي پرایویټ ادارو ته به هم اسانتیا پیدا شي او ورسره موږ کوشش کوو چې په راتلونکي میاشت کې موږ ساينس غاله وکړو چې د ماشومانو کې کم صلاحیتونه دي ساينسي صلاحیتونه دي چې هغه مخې ته راشي او بورډ یوازې دانا چې صرف امتحانات یس امتحانات خو باخلو چې امتحان شفاف طریقې سره هم واخلو ورسره کو کریکولم اکټیویټیز موږ دومره مخکې لاړ شو چې مردان نوم روښانه شي په ټولو بورډونو کې جي په ټوله نړۍ کې په ټول ملک کې په ټوله نړۍ کې ډېره مننه بالکل قدرمنو تاسو د محترم چیرمین خبرې اورېدې یقینا چې ننني حالاتو کې چې یو وخته ګراني ده او بل زموږ نوې نسل ضرورتونه هم وخت په وخت سیوا کیږي په داسې کې هغوی د مور پلار سره د مرستې کولو په دغه بوج کمولو دپاره دومره لوی ګام پورته کړه یقینا چې د دې سره به د مور پلار په دغه خرچو کې د ډېر حده پورې کمی وشي او دا وي چې را روان میاشت کې موږ داسې هم هڅه کوو چې ساینسي یو نندارتور داسې راغونکو چې په هغې کې په ماشومانو کې پټ صلاحیتونه چې کوم دي هغه رابرسېره کړو د نورو خبرونو معلوماتو دپاره پښتونخوا ریډیو اف ام 92.6 مردان سره اوسئ ډېره مننه